أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. یہ مخکینی آیت سے تفصیلات کو مخکی تیر شوی ونن پکې یو بله خبره کو دا والسابقون ولی مرفوع دی فکار خدا وا چې دا د الذین آمنوا الذین هادوا او السابقین پکار د نحو د قاعده مطابق نو دا د منصوب په ځای باندې مرفوع ولی راغلی یو دا خبره. دویمه خبره ورپسې هغه بل آیت کې ده چې ثم عموا وصموا كثير منهم دا په نحو کې ویلي دي چې اسناد د فعل چې اسم ظاهر ته وشي نو وحد الفعل وابدا فعل به همیشه دپاره واحد او مفرد وي نو دلته خو بیا صموا كثير منهم كثير په لفظ کې خو مفرد دی معنا کې خو جمع نو دا خلق مختلف جوابونه کوي. د تفسیر ابو سعود کې امام ابو سعود رحمه الله کو بهترین جواب د اولنی سوال کړی دی اډر مزیدار خو د نحو سره تعلق نشته. هغه دا وایي چې الصابئون د ان د اسم او د خبر په منځ کې دا یو قسم لا معترضه جمله چې ورته وي ادخال الهی چې ورته خلق وي وې د دې مطلب دا دی چې دا صابئین ډیر زیات گمراه خلق دي دا ډیر زیات گمراه دا د يهوديانو او د عیسایانو ډیر زیات گمراه نو د دې دا ذکر پکې په دې منځ کې په دې وجه راغی چې دا دومره گمراه خلق قدیم سمشي نو الله تعالی دې معاف کړي نو د دینه کم گمراهی والا خلق هغه په طریقې اولا معاف دا هغه د نقطې مطلب دا او هغه وایي دا مبتدا ده او خبري محذوف ده یا خبر ده مبتدای محذوف ده. داسې په رستنی خبره کې وصموا كثير منهم وې دا کثیرون د دې صمو د دې واو نه بدل بعض نو دا معنا خو کېږي خو دا تکلف ته ضرورت څه دی. د قرآن مجید کې نورم داسې ډېر زیات ځایونه دي. دې سورۃ بقره کې مخکې تیر شوي دي والصابرین فی البأساء آیت البر چې دی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. پته ولګېده چې الموفون خو مرفوع دی وروستو دا سلسله د مرفوعاتو په کار ده لیکن وروستو پسې راځي والصابرین فی البأساء نو صابرین هم مجرور منصوب دی نو د جر یا د نصب وجه څه ده نه الله خلقو پکې یو نوې خبره کړې ده چې دا منصوب بنا بر مدح ده وامدح الصابرین. قرآن مجید کې د دې نه علاوه نور ډېر زیات ځایونه دي لکه سورۃ طه کې مشهور زید ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم که صرف د علماء د طالب علمانو د مدرسې د طالب علمانو د منتهی طالب علمانو درسي نو شذور الذهب دا نحو یو کتاب دی د ابن هشام نحوی. ابن هشام په نحو کې ډېر مشهور سړی نه دی خو په خلکو باندې ډېر زیات. علامه ابن خلدون په خپل کتاب
په دې مقدمه کې لیکلي دي چې دا د سیبويه نه ډېر غټ عالم دی. وما زلنا بالمغرب نسمع أن بمصر عالم يقال له ابن هشام هو أنحى من سيبويه. ومن بقى مغرب ومراكش کې اوسېدو، د کله مراکش کې او کله سپین کې او غرناطه کې او د سپینش دی اندلسي دی. نو موږ په مغرب کې اوسېدو خو نسمع موږ به دا خبرې ډېرې اورېدې چې ان بمصر عالم، په مصر کې یو عالم شته هو انحى من سيبويه، او د سیبويه نه ډېر لوی عالم دی په علم نحو کې. نو هغه ابن هشام هغه یو کتاب لیکلی په نحو کې شذور الذهب، یو د کتاب ډېر بهترین کتاب دی. ما لغونې ولولې په خوا ولول کې چې فارغ شو. او یو د نحو یو بل کتاب دی هم د دی هم د ابن هشام نحوي دی، مغني اللبيب عن كتب الاعاريب. هم بهترین کتاب دی په نحو کې. خدا د نحوي انداز د عام کتابونو د نحو نه جدا دی، دا بالکل ځان له مکتب فکر دی په نحو کې. نو دې شذور الذهب والا ډېر زیات توجیهات کوم دي بلې انحازان لساحران، بشمیره توجیهات. صبر سره ما خپل جمع کړي دي، نو ټولو د 11 توجیهات جوړ شوي. د انحازان لساحران د ترکیب کې اصل شی څه شی د دومره تکلفات او تعجب سره دی. دا ټول خبرې یا د دین علاوه نور خبرې قرآن مجید کی سورۃ احزاب کې ومن اوفى بما عاهد عليه الله، عليه الله عام طور پر علیه وی خلق دا علیه په کې ول راغی. دا یو خاصان جواب دی دا علاقه هو داخل شو نه په خپل ځای پاتې شو کنه وو په پریوتو نو دا حافظ په هو کې مضمومه وکنه نو په علیه کې مضمومه شو. او خامخاته د علاقه وجه باندې د ضمیر لول جر ورکړي، ضمیر خو مبنیات هم نو دا هغه خلک د جواب وکړي شو علیه وي، دا جواب په علیه ولا باندې فرض دی. په علیه کې در له د کسره ولې او د علاقه وجه باندې دی ضمیر لا دائره ولې ورکړي. کم خلک چې علیه وي نو هغه باندې اعتراض نشته. نقطه وی للفار ده کله للقار ده، النقطه للفار لا للقار. چې قاری ګورغه ته نقطه نه وي دایمه کنه نقطه للفار ده کله للقار وی للفار وی للقار نه ده. مطلب دا نه چې کوم شی خپل اصل لاین نه جدا شوی دی هغه لپاره به نقطه وي، چې په اصل لاین روان دی هغه ته نقطه نه وي. چې کوم مدرسې له روزانه سبق لراځي هغه ته به نه وي چې ولې راغلی خو زه په مخه راځم نو دا طریقه ده راځم، او چې کوم نه راغلی هغه به تاسو کې ته پرمولې نه دا طریقه ده. نقطه للفار ده للقار نه ده. نو علیه خیر خلق هغه لپاره نقطې ویلې دي کې دا رست لفظ د الله دی، بلفظ د الله نه مخکې د قرائت مسله ده چې دا غیر مخکې مضمومي نو د الله مقحم دا داسې درون به وي داسې ډک به وي. او چا وی چې نه په ډکوالي کې د معاهدې اهمیت ته اشاره دلایل خلق ډېر ویلي. حدیث کې دا راغلي دي چې فإن قار جهنم ل70 خريفا، ان دوار نسب ورکړي دي، ان دوار نسب ورکړي ان قار جهنم ل70 خريفا. التم خلق تعبیرونه کوي. عربو په خپل عربي اشعار کې دا دی ډېر زیات پروانه ده ساتلي. الحارثي او شاعر دی هغه وی تزود منا بين اذناه طعنه، تزود منا بين اذناه كبين اذنيه، د اذنيه په دی وی بين اذناه طعنه دعته الها بالتراب عقيمي. ابو النجم یو بل شاعر دی هغه وی ان اباها وابا اباها وابا ابيها په دی سوی ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايتاها. امام ابو حنیفه باندې خلک اعتراض کړی دی په عربی نه پوهیږي. چا دې تاسو کړو قتل خطا څه ته وایي و چې په داسې شی وایي چې په هغه باندې عمومي طور باندې قتل نه کیږي لکه څنګه وی لکه ګټه. نو هغه وایي چې په غټ کمرې ولې بیا وی ولو به ابا قبیس. امام ابو حنیفه وتوی ولو به ابا قبیس. نو د امام ابو حنیفه مخالفین را پاسه د وګوره ورته د به حرف جر نشي ورکوله وای دا غټ امام. نو دا خو د بے علمه خبره، بے علمه خبره. لغت د بنو الحارث دا ده، لغت د بنو الحارث او د بنو العنبر
چې هغه د الف چې په کوم ځای کې راشي که د الف د تثنیې او که د الف د حالت نسبي هغه همیشه هم دغسې قایم دایم هغه په الف کې به خبرې نه کوي نورو خبرو کې خبره کوه او په الف کې به خبرې نه کوي او وایي الف نه بدلېږي را بدلېږي د هغې په ذهن کې به څه خبره وي وایي الف نه بدلېږي دې ټولو خبرو دا خبره زه ځکه کوم چې تا ته لږه پته ولګي دا جمله دا خبره په یو ځای کې نه ده په ډېرو ځایونو کې دا خبره په دې دومره ځایونو کې د دومره تعویلاتو ته حاجت نشته ولې دا نحوه د قرآن نه مخکې جوړه شوې ده که وروسته جوړه شوې پوهان ډېر مخکې نه دی نحوه خو د هغې نه بعد جوړه ده نحوې طرف ته بنیادي توجه حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورکړې حضرت علي رضی الله او ډېره اهمه توجه ورکړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل داسې ماشومان ولیدل لوبې کولې نو په هغه لوبو کې ورته پس خبره خطا قار شو ورته حضرت عمر رضی الله تعالی یا دا لوبې صحیح نه کوي یا دا ذهن ټیک نه دی یا دا وخت هم ټیک نه دی یا دا کار یا ضروري کار هم پرېښی تپوس یې کوو چې ولې داسې کوي نو هغې کې یو ماشوم ورته وی نحن متعلمین وی نحن متعلمین نو حضرت عمر ورته وی چې اخی اوس بله خبره خرابه وی دا چې کوم وران کار هم کړی او دغه دونه وران نه ولګه د الفاظ چې دې څومره غلط وي دا چې دې څومره غلط کار یو عالم قول مالوسته دی غالبا چې هغه څوک دی په دې پخوانو خلکو کې دی خو دې وخت کې ما نه یېر شو ډېر مخکې مې چې ته به لوستی هغه ته چا راغی ورته وي چې ستا په کور کې اور ولګېده په هغه جملې ورته په داسې ووایي چې د نحوې په لحاظ سره یې ورته غلطه وکړله وایي ستا په کور کې په کتابونو اور ولګي هغه یې په کتابونو دې اور ولګي خو تا خو په عربۍ اور ولګو هغه وایي صاحب عربي ټیک کول مې پرېږده د خپل کور دې بس کوي کور دې وسوځي کتابونه دې وسوځي خو عربي دې نه سوځي مخکې د عربي ټیک کړه اوس د کور هم به وروسته کوو ته دا منلی دی چې یو سړی د ژبې سره دومره اهمیت د دې مطلب دا نه دی چې خلک به په دې ژبې باندې داسې مین اصله په خپله ژبه مین دي او دې مطلب د قرآن او د سنت حفاظت د قرآن او د سنت د حفاظت خیال دا ډېره زیاته اهمه خبره وه نو عربي ژبه د قرآن او د سنت نه بعد جوړه ده دا د تتبع او د استقرا په نتیجه کې جوړه ده تتبع او استقرا پسې ورپسې شو دنه تپوس کو دنه تپوس کو دنه تپوس کو بعض څه نو تتبع او استقرا نه لري بیا قواعد کلی نه د منطقيان قواعد اکثر کلی هم منطقيان چې وایي چې كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المزغ وایي چې هر حیوان چې دی هغه د شخړ په وخت کې یا په ډوډۍ باندې په نوړۍ باندې چې خوله خوځوي نو په دې وخت کې لاندې جامه خوځوي نو خلک په ذکر جده به تمساح نه دی دا کرکډل چې ورته په انګریزي کې وایي کرکډل دا مگرمچ وایي دا چې خوځوي نو دا خو دا بله جامه خوځي تاسو ته اوسه پورې دې سوچ کړئ تاسو بله جامه خوځوئ چې لاندې زه تاسو وخوځوئ کومه خوځي لاندې نو تاسو حیوانات نه په دې خو مخکې بحث شوی دی انسان حیوان نه دی ښه چې کوم منطقیان دا وایي انسان حیوان دی هغه ته ته به حیوان یې زه نه یم صفا خبره ورته داسې کوي ته به یې زه نه یم زه انسان یم د مخ ورو کې ما یو اناټومي دی یو پروفیسر نه تپوسونه وکړو ما ورته ویل تاسو د انسان ته وایئ چې دا انیمل دی د دې بنیاد څه دی ولې انیمل انسان خو اول په دې بحث نه کوم ما تاسو سره دغه بحث کوم ان د فزیکل ساينس خبره کوم د اخلاقیات خبره نه کوم فزیکل ساينس په حواله خبره انسان ولې انیمل دی ما ورته دا ممکنه ده چې انسان ته د غیر انسان د حیوان اجزا ته ولګي وینا دا نه ده ممکن ما ولې ویل دي جینز بدل دي ما چې بدل دي نو بیا باندې ان حیوان جدا شي چې فزیکلی یا جدا ده هغه جینز جدا دي او ستاسو انسان د جدا دي بیا څنګه ته د انسان حیوان انسان حیوان نه په کار ده چې د غوا د میخې د زمري زړه د انسان ته لګولې انسان حیوان نه ده انسان نه حیوان دی حیوان یوازې دې ته نه وایي چې حرکت کوي دا خبره د خلکو په خپل ځای نو ګوره هغه منطقیانو د خلکو وویل هغه ته وایي تمساح چې دی دا مګرمچ وي دا خو د پاسه جامه خوځوي هغه چې داسې خوري نو داسې او ته داسې خوري نو بیا مې دا موږ ته تبو کړی وو خپل تم کتنیو نه هغه داسې کوو موږ تمساح څه لیدلی وو اوس چې تا وویل زموږ وایي دا به مستثنا شاذ شو
د شاذ معنا دا نه ده چې دا د قواعدو نه خلاف ده. د شاذ معنا دا چې قاعده د دې نه خلاف ده. قاعده د دې نه خلاف، قاعده د دې نه ماخوذه نه ده. شاذ د معنا دا ده چې دا د کم کیږي. کم کیږي معنا دا ده چې ما ته دومره کم کیږي چې ما معلوم نه کوم، چې ما معلوم نه کوم، ما چې کوم قاعده د کومه جوړه کړه هغه کې دا شامل نه و. نو د دې ټول خبرو صفا معنا دا ده چې قواعد چې خلکو جوړول نو دې آیاتونو ته پکې خیال نه و. کله حدیث ته خیال و چې ان قار جهنم 70 خریفا، نو بیا بلاش نه ویل چې ان همیشه یې سم نسب ورته خبر نه راغله، بلکې دا به چې کله کله نسب ومر لکه شافعي ولدا ویلي، شافعي ولدا خبره کړې. نو دا نسبت ته تبو زیاته ده نسبتا. نو دا بنیادی خبره په ذهن کې کېنه دارنګ ان هاذان لساحران، کله کله دوه نه فور کې، کله کله دوه نه فور کې، لکه بین هاذان لساحران، کله کله دوه نه فور کې، لکه ان قار جهنم 70 خريفا، او کله کله اسم نه فور کې خبر لا رفع، او کله کله ولا ان اسم نه فور کې داخله کې په پیجن دې نه فور کې هغه بیا دا اسم په ځای رفع خبر استعماله و خبر په ځای اسم استعماله، لکه عام خلق و ان مع العسر يسرا کې اسم چل هلته و ان يسرا نسب ورکړي هغه بیا کو خلق بشنه وجوده اسم دې چې معنی کې هغه خبر کوي او دا مع العسر دې ته اسم وي، لکه په پرونتا ته خبره. نو قواعد تابع کې به دا څه کوي چې دې څو میاشتې مخکې یو ډېر لوی عالم زموږ په دې وطن کې حقیقت ته لوی عالم دی، نو مې عالم اوس په دې وخت زما او هغه غب شپ ته ملاقات الناس ته خبرې کولې، نو ما ته وایي چې ته په دې باندې بحث وکړه چې قران مجید کې جبال سونه د قاعده خلاف دي، نو دا وایي چې دا راویانو د غلطي شوې ده. ما وی دا څه نه وینا دا چې القران ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون خلاف ده، وینا دې خلاف نه کوم معنا جو فرق نه راځي. کسابقون وي او کسابقین وي په معنا کې فرق نه راځي. ما معنا یوازې څنګه ده؟ یوازې معنا محفوظ نه ده، الفاظ هم محفوظ دي. چې الفاظ محفوظ دي نو دا دې کې د سره د قراءت اختلاف خبره شته نه. په سابقین کې تاسو سابقون کې د سابقون دې تر راغلي، تاسو بیا ټول د قراءات کتابونه وګورئ، تفسیرونه وګورئ، چېرته په یو ځای کې به د سابقون په ځای سابقین راغلي. یا ان هذان لساحران، انته ان هذان لساحران شتا، ان هذان ان مخفف من المثقل مشتا، ان مشدد مشتا. فقدير زين الهدى يا وعمو وسموا كثير منهم، فسموا كثير منهم كي تشم كثير من هذا اللي دا قراءات تشتغل دا مو هي دا قراءتنا بهرحال ما دا خبره ډیره زیاته عجیبه ښکاره شوه. دا غسړي تقوا ته چې ګورم او دا پرهیزګارۍ ته علم ته او د خدای نه یری ته، نو دا خبره راته ډیره زیاته عجیبه ښکارېده چې دا څنګه خبره وه. نو دا خبره نه دی پکار. بس قرآن مجید په خپل ځای دی. قرآن مجید د چا نه زده کړه نه کوي. قرآن خو د دې نه مخکې کتابونه بې شمېره کتابونه دي او دا خبره ډېرې مشهوره ده، لکه دا پکې باب دی او دا پکې فصل دی او دا پکې قرآن د دې نه هم لا زده نه کړه. قرآن مې دا آیاتونه دي، دا سورتونه دي، دا سورت دی، دا پکې آیت دی، دا پکې فاصلې دي، دا پکې کلمات دي. نو قرآن د چا نه زده کړه نه کوي. قرآن نورو خلکو ته زده کړه او ته قرآن د نورو اصولو باندې وتله. نحو داسې نه نحو مه زده کوه، نحو زده کوه. زه چې مدرسې ته رالم ما به دا نحو امیر باندې به شپه ورځ پروت وم، دا نحو امیر باندې زده کوم. ملګرو به راته ویل ته بل څه کتاب مه یې بل دا نحو همداسې خوښه ده. ټیک ده، زده کوه پکار ده، خو د دې دا مطلب نه دی چې قرآن د نحو تابع کړي. قرآن د نحو تابع کوه ما، قرآن د صرف تابع کوه ما، نور عربۍ ته پکې ګوتې ویانې واخلې او قرآن کې ګوتې مه واخله. قرآن د ګوتو والو دپاره نه دی، قرآن د دې دپاره دی قرآن نه به زده کړه کوي. بس دا کتاب په دې کتاب دا کمال دا د دې کتاب شان د نورو کتابونو نه جدا دی. دنه به هر شي زده کېږي، دې کې به خپل عقل نه چلي، خپل عقل به د پوهې لپاره چلېږي. دا ما پر څه خبره پوهېږي، دې نه څه خبره زده کوم. زه دې ملګرو ته وایم دا قرآن او سنت هم څو پورې په دې مضبوط سواره کړي نه دي که نه هغه پورې تاسو د اسلام صحیح کارکنان نه شئ جوړېدی. بس دا صفا خبره په صفا پښتو کې خبره کوم. دا قرآن او سنت په دې مضبوط سواره کړه. دا ځینې خلک وایي یاره د فلاني سړي په دماغ دا یو شی سور دی بل څه اړومنې.
نو ته به داسې ته به هغه صحیح مؤمن جوړېږي، الله تعالی ته مطلوب مؤمن به جوړېږي چې قرآن او سنت ستا په دې مضمون سم سواره شي، چې خلک نورې خبرې کوي ته د قرآن او سنت خبرې، خلک نورې خبرې کوي ته د قرآن او سنت خبرې، او که دا په دې مضمون سم سواره شوي نه وي او هسې چل ول کوي، نو دا چل ول بیا دا تمه مه کوه چې د الله تعالی کې وعدې دي او تا سره شي. دا بنیادي خبره شي. دا خبره نه علاوه دا بله معنا چې وحسبوا الا تكون فتنه، د دې دا خیال دی چې په دې خبره به عذاب نه راځي. د ګناه کار کو او فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، دا انبیاء او تکذیب کو او وحسبوا الا تكون فتنه، وینما خیر دی خیر بشي. مطلب دا دی چې د تعویلات او د خلقو دا ذهن بدل کړي، تعویلات. د دې وجه په حدیث کې دا راغلي دي چې دا اصل علم دا نه دی چې سړی یا رخصتونه خلکو له ډېر کړي او یا په خلکو کې تشدیدات ډېر زیات. تفسیر قرطبي په دې نقطه لیکلې ده، وروسته به درته زه ووایم. دومره رخصتونه مو جوړوه چې خلک بالکل هر څه اسانه کړي چې دا مړه هېڅ هم نشته، کله حلال، کله حلال، هر څه ټیک دي. په برطانیه کې زه ومنم هلته به خلکو ما نه تپوسونه کول، نو ما ته به بیا وروسته ویل ته وایې سخته خبره کوې، ویل ته نور مولیان دي، هغوی نه موږ تپوسونه وکړو. نو هغه څوک دي وایي چې عربیان دي. ما څه وایي؟ هغه وایي چې کله حلال، هر څه ټیک دي، هر څه ټیک دي. وایي دا به د کفر ملک دی، په دې کې هر څه ټیک دي، دې کې دا دومره پابندۍ د کوم ځای نه راغلي. نو داسې مه کوه چې هر سړی وایي چې کله حلال. د سپیکر کې څه مسله جوړه کړې ده؟ دا څه درې کړه نه کړه خلک دنه بغیر کار نه کیږي. مزبوط نو وحسبوا الا تكون فتنه، دا د دې ګمانو چې په دې عذاب نه راځي. نو د الله تعالی مشیت شته د ګمان تابع نه دی، د الله تعالی مشیت شته د ګمان تابع نه دی. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، چې تاب الله عليهم شنو بیا څنګه عموا وصموا؟ مطلب دا دی چې الله تعالی خو دې له توبې موقع ورکړه، ثم عموا وصموا، دغه موقع نه دې فایده وانخسته. او دا هم کېدای شي چې توبه سړی وباسي، له توبې نه بعد بیا هم په هغه تعالی روان شي، دا خو ډېره زیاته غلطي ده. دا معنی نه ده چې توبې نشته نو بیا څنګه عموا وصموا، بیا څنګه کړنه وړاندې شو. نو مطلب دا دی چې کله د توبې نه بعد هم سړی په غلطۍ کې مبتلا کېدی شي، بیا دې توبه وباسي. البته د توبې د ایستو په دې نیت، په دې وخت به نیت داسې چې بیا به نه کوو، او که توبې په دې وخت کې نیت داسې چې بیا به کوم چې کله مقرر شي، دا خو توبه نه شوه، بیا دا خو بیا دغه توبه قابلې توبه ده، د دغه توبې نه هم توبه ایستل پکار، ځکه دغه توبه خو بیا ګناه ده چې بظاهر به توبه ده او حقیقت کې وایي چې موقع نشته، ځکه توبه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقينا كافر دي خلق چاغي داوي چې الله تعالی هم دا مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم تخدای وي. وقال المسيح يا بني اسرائيل، حال دا دی چې مسیح علیه السلام خدا ویلي چې اے بني اسرائیل اعبدوا الله ربي وربكم، دا الله بندګي وکړه، زمام رب دی او تاسو هم رب دی، زم بندې مو تاسو هم بندګان دي. او دیم ورته ویلي چې انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار
څوک هم چې شرک وکړي نو الله تعالی په هغه جنت حرام او د هغه ځای د واپسۍ جهنم دی او دا ډېر ناکاره دی. د عیسی علیه السلام چې کوم تعلیمات وو نو ابتدا کې د هغه تعلیمات خو د هغه خاص ملګرو د هغه نه زده کړل چې هغې ته حواریین وي. حواریین ورته قرآن وي. مطلب یې دا دی چې د هغه مخلصین ملګري حور سپینوالي ته وایي. دا معنا نه ده چې دوبیانو او که دوبیانو نو دا دوبیتوب څه داسې ګناه هم نه ده خو صفایي ده صفایي ده. بل اور چا لطیفه را لېږلې وه ده په حیات آباد کې په لکشو کې ګرځي نو هغه اواز کې ګند واله نو ما ته هم هغه بچي وویل ما د هغې نه مخکې هغه لطیفه لوستې وه چې دا خلک ورته دې ته ګند واله وایي. نو ما وایي دا خو لکه هغه لطیفې واله وي دا ګند واله خو نه دا خو صفایي واله خلک ورته ګند واله چې دا نه ویله بیا به ګند وي دا خو شکر دی چې دا شته دا ګند نشته که یاره کوڅه کې به ګند پروت و. نو ما بچي ته وویل چې بچي ته ګند واله مه وایه ته صفایي واله وایه. نو حواری سپین والا یعنی مطلب سپینیت ہے مخلص ہو چې د زړه نه ملګری دی سړی د زړه نه ملګری. او دې امام ابن جوزی رحمه الله د حواریون ترجمه کړې ده او هغې کې شعرونه هم نقل کړي دي. ونحن حواریون حين نزاحف شعرونه حواریون په معنا د مجاهدون نو گویا که دا چې کوم ملګري دا مجاهدین وو خپل ملګرو ته گویا که مجاهدین وي. امام ابن جوزی رحمه الله پکې حواری په معنا د مجاهد باندې شعر نقل کړی. ونحن اناس تملأ البیز هامنا شعر رایات ونحن اناس تملأ البیز هامنا ونحن حواریون حين نزاحف. موږ داسې خلک یو چې زموږ په سر باندې د جنګ هغه ټوپۍ برابر وي. مطلب دا چې موږ جنګیان یو موږ فطري طور جنګیان یو او د جنګ هغه اصلي په موږ برابر دی ټوپۍ په سر کې شړپېږي نه. ونحن حواریون حين نزاحف چې کله دشمن ته ور مخامخ شو نو بیا موږ حواریون یو مجاهدین. نو اذ قال الحواریون حواریون مجاهدون نو دا مجاهدین د ملګري د عیسی علیه السلام په ژوند کې دا مختصر ژوند د نبوت نه بعد 2-3 کاله 4 کاله 33-34 سال کې ورته نبوت ملاو شوی دی او 33-34 سال کې 3 کاله سره پاسه 3 کاله چې الله تعالی بر اسمان ته کېږي لږه مختصره موده د یهودیانو د اصلاح لپاره او هغه زمانه هم داسې تېره شوه چې خلکو د هغه مخالفت شدت سره. عیسی علیه السلام چې کوم پیغام دنیا ته پیش کړی و هغه همدغه چې څنګه قرآن وایي چې زه د الله تعالی بنده یم تاسو هم د الله تعالی بندګان یې او د الله تعالی بندګي زما لپاره هم لار او تاسو لپاره. دویمه خبره دا چې دی بني اسرائیلو ته دا خبره کړې وه لکه دلته هم قرآن وایي چې وقال المسیح یا بني اسرائیل. اوس هم په لوقا او په مرقس او په متی په انجیلونو کې دا خبره ده چې عیسی علیه السلام وایي چې زه خو د بني اسرائیلو د ورکو شوو ګړو د واپسۍ دپاره الله تعالی رالېږلی یم چې په دې کې چې کوم خلک ګمراه شوي دي ورکې شوې ګړې لکه پرون چې تا ته ما وویې بټکۍ هوې آهو کو دا ډېره ښه اصطلاح ده چې اقبال استعمال کړی د ورکو شوو ګړو دپاره چې دا د دې حرم نه فارغ شوي دي نو د دې د واپس راوستو دپاره حرم ته د واپس راوستو دپاره راغلی. بیا چې کله عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته وخېږو د هغې خبرې مخکې هم تېرې شوې ده وروسته به هم راځي. نو د عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې د هغه یو ډېر سخت شدید مخالف و پولس د هغه پولس او خلکو کې خو ذهیناني ذهین سړی د سړي خوښي خو ذهانت یوازې د معیار نه دی. ما ته څوک ویل فلانکی سړی ډېر ذهین دی ګمراه لکه غامدي وایي غامدي ډېر ذهین دی وحید الدین خان ډېر ذهین دی نه ما ورته د شیطان نه زیات ذهین نه دی. که د ذهانت په وجه د هغه نه متاثر کېږم بیا به د شیطان نه متاثر شم ځکه شیطان هم ذهین دی.
کله چا د همت نه متاثر کېږي نو ته ما ته وایې چې هلکه بېدینه سړی دی نو د ده د همت او شیطان هم دا دی څومره لوی دی. اوس هم کومې زمانې موږ دا دی اوس په دې وخت کې دا چې کله مې ستړي شو وایي یاره بس دی ستړي شوي او شیطان ورته وایي دی زه ستړی شوم. دا خبره نه دی، خبره دې نه ده، خبره د حق او د باطل ده. ستړی شو ناستړی شو نه ستړی کېږي او کار ډېر کوي او ذهین ده، دا خو به کړي، دا پرېږدوله خبره د دې خبرو څه اهمیت نشته. لیبلوکم فیما آتاکم، چاله الله تعالی څه ورکړي چاله څه ورکړي دا پکې ازمي دی، په دې کې ازمي بل په بل کې ازمي بل په بل کې ازمي. څه چې الله تعالی تعالی درکړي په دې کې تا ازمي. کامیابي دا ته وایي ته په دا چې دا څه تاسو سره دې په دې کې ته کامیاب شي مطلب تا وګټل هغه چا بل سره ستانه ډیر دی او ناکام شو نو په ډېر وسو کې هغه ناکام شو. زه د شاګردانو ته وایم زه په دې دنیا مثال دا داسې ده لکه موږ پکې ناست یو زموږ په لاس کې پیپر نو څوک په قالین ناست دي، څوک د ونې لاندې ناست دي، څوک په ټاټ ناست دي، چا ته پنکه لګېدلې ده، چا ته ایر کنډیشن لګېدلی دی، څوک په زبردست قسمه قالینونو او په زبردسته محلاتو کې ناست دي. خو چې فرض کړه د پیپر چا ورکړو نو هغه ټاټ والا پاس شو، هغه محل والا چې په قالین ناست و او په ایر کنډیشن کې ناست و هغه پرچه فیل نو اعتبار خو هغې نه دی. د پیپر د امتحان د نمبر نه بعد او د ریزلټ د راتلو نه بعد دا نه کتلی کېږي چې هلکه دې سټوډنټ چې دی د په قالین ناست و د پیپر ورکړی دا پکې نه کتلی، دا پکې نه کول کېږي، دا پکې نه کول کېږي چې دې سړي د ونې لاندې په ځمکه ناست و د پیپر ورکړی دا نه کول کېږي. کول کېږي هغه چې په پیپر کې څه لیکلي نو که هغې کې ټیک لیکلي دي نو پاس به شي، که ټیک دي نه لیکلي فیل به شي. بس دا خبره پاتې شي چې څوک په کوم ځای کې ناست دا خبره به پاتې دا عارضي خبره. نو به هر حال دا پولس چې نو دا ذهین سړی خو ده ځینې خلک وایي چې ده چېرته لاړ او لس اته کاله یا د دې نه هم زیات د یو ځای کې چله ویسته سوچ یې وکړو، ډېر زیات سوچ یې وکړو، غور یې وکړو چې څه طریقه اختیار کړم. د عیسی علیه السلام ده خو د دې بني اسرایلو د اصلاح لپاره ډېر لوی کار وکړو او دا خو دی خو شیطان سړی او د عیسی علیه السلام مخالف هم نو بیا د هغې نه پس راغی او خلکو ته یې ویل چې ما خوبونه لیدلي دي او ما ته کشف کېږي، ما ته کرامات میلاو دي، ما ته الهام کېږي چې د عیسی علیه السلام تعلیمات دا نه دي لکه دا تاسو چې وایه دا نږدې حواریین ملګري چې وایي داسې نه دي د عیسی علیه السلام تعلیمات، بلکې د عیسی علیه السلام تعلیمات هغه دي چې ما ته الله تعالی د الهام په ذریعه د کشف په ذریعه د کراماتو په ذریعه چې ما ته کوم میلاو دي دا. نو ده د کشف او د کراماتو دا بنیاد کېښوده. په دې خبره درته ځکه زور لګوم چې ته په دې پوهېږې چې دلیل قرآن او سنت دی، د دلیل کشف او الهام او کرامات. یاره یي ما خوب ولیدو، وایي ما داسې خوب ولیدو، بل وایي ما داسې خوب ولیدو. بل ورځ یو سړي راته چا راته شی رالېږلی په دې وټساپ ورته دنیا ده بس ماغزینو راله خراب هر څوک هر څه ډینګي خلکو. نو په یو علاقه کې یو مولوي صاحب دی، بس مولوي صاحب به یې نو زه مولوي صاحب یم ورته ګرېب نه او پټکۍ م والی دی. وایي ما خدای پاک په خوب کې ولیدو، خدای پاک مې دا علما راجمع کړي وو. یو ته ویل چې مولانا صاحب ته هم پکې راشه نو ما یې بند کړم. خدای پاک چاته مولانا صاحب نه وایي دا ستا خبره په خدای هم درو وایي خدای دې غلط کړ. وایي خدای پاک ورته وایي چې مولانا صاحب ته هم دې خواره نو خدای پاک سړي ته مولانا صاحب وایي نو دا ولې دا ګډې وړې وایي. نو ته د کشف او د کراماتو په بنیاد باندې شی شروع کړو. ته به ورته حدیث پیش کړې دی به کشف او کرامات پیش کړې. هلکه دا دغه بند کړه یا یو شی بند کړه کوم یو یې هغه دا خلک د دغه نه مخکې ټیک کوي. تاسو د ترجمې د درس په دوران کې ټیک کوئ. نو به هر حال بنیاد په کشف او په کراماتو کې خو د دې نه مخکې د عیسی علیه السلام چې کوم معجزات او معجزات لیدلي نو دا یهودي چې کوم ماحول او د یهودي ماحول نه علاوه التا په دې فلسطین کې چې د عیسی علیه السلام کوم اصل کلی و په هغې کې خو حقیقت کې رومیان هم نو د عیسی علیه السلام چې کوم معجزات هغه رومیان هم لیدلي نو د عیسی علیه السلام د الوهیت د عقیده د ابنیت د عقیده چې دا خو د خدای د صفاتو مالک دی د سره خو د خدای صفات دي
او یا دا نعوذ بالله د خدای زوی دی یا د خدای سره په خدایي کې شریک دی. دا خبره د ټولو نه اول د روم د سپایانو مشهوره کړې وه ځای په ځای چې هلکه داسې بزرګ سړی دی او دا خدایي صفات ورسره دي. نو دا د پولس دا خبرې اورېدلې وي. د عوام چې د سړي قایل کېږي که نه، نو هغه د دې وجه نه قایل کېږي چې د سره علم ډېر دی او دی په خبره پوهېږي او دله الله تعالی بصیرت ورکړی دی. هغه د دې قایل کېږي چې هلکه هلته والوته، هلته د په لاس کې دا چلو شو، هلته نن دلته مو هلته مو په لاس کې دا کراماتو شو، دا چلو شو، داسې خوبونه یې ولیدل، خوب کې پیغمبر علیه السلام ځي. خلک عام خلک دې څیزونو ته ګوري، په دې څیزونو د خلکو نه متاثره کېږي. نو دې پولس دا نقطه ذهن کې کېنوله چې اسم خلک ووایي چې دا د خدای سره په خدایي کې شریک دی یا د خدای زوی دی. نو دا یو بنیاد کېښود. دې بنیاد نه بعد ورسره د داسې چلو کوو چې د خپله څه خبرې ملاو کړي، څه خبرې د عوامو لپاره او څه خبرې د عیسایانو د ګمراهۍ لپاره. د عیسی علیه السلام دا چې کوم متبعین او حواریین مجاهدین چې په ده باندې اعتماد د هغې د ګمراه کولو لپاره، د عیسی علیه السلام د ملګرو د ګمراه کولو لپاره خو دا عقیدې شاملې کړي په عیسایت کې چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله دا د الله تعالی زوی دی، د الله تعالی سره په خدایي کې شریک دی. دې نه بعد دا یې پکې شریکه کړه چې دا عیسی علیه السلام چې پانسي شوی دی، نو دا خبره ټیک ده. دا پانسي شوی ولې دی؟ دا ځکه پانسي شو چې دا انسانان بنیادی طور باندې ګناهګار پیدا دي، انسانان بنیادی طور ګناهګار پیدا دي. او دا عیسی علیه السلام چې پانسي شو، نو ده ګویا که د ټولې دنیا د انسانانو د ګناهونو د خپلو منونکو د ګناهونو کفاره ورکړه. چې کوم خلک عیسی علیه السلام مني، نو د هغه د ګناهونو کفاره یې ورکړه. دا د تسلیث عقیده، دا د کفارې عقیده، دا د صلیب عقیده، دا ټوله د پولس پر عیسایانو کې فرق. د عوامو د راجمع کولو دپاره یې کومه خبره وکړه؟ عوامو د راجمع کولو دپاره دا خبره وکړه چې دا حرام او دا حلال، دا قیود چې کوم دي دا ضروري نه دي. دا چې دا حرام دی او دا حلال دی، دې پابندو ته حاجت نشته، دا پابندۍ نشته. الله تعالی دا هر څه پیدا کړي، هر څه ټیک. لکه نن سبا چې دا اباحیت پسند خلک دا خبرې کوي چې هر څه جایز دي. الله غامدي بل ور دې ماته چاکلیټ راولېږو او ته وایې دا ډمامې واله او دا ډنګه ډونګه او دا ګډېدل او دا میوزیک او دا وایي دا دې کې خدای او رسول څه کار دی؟ وایي دې کې د اسلام څه کار دی؟ ټیک کار دی، کوئ ځانله په خوشحالۍ کې دې کې څه دي؟ وایي دې د اسلام سره څه کار دی؟ دا پولس بچی دی. دا هر ځای کې شیطان ایجنټان پیدا کړي، نو دام ایجنټ نو هغه پولس هم د شیطان ایجنټ. نو د عوامو لپاره دا هغه زمانه کې په دې بني اسرائیلو کې د ختنې رواج، دا سنت چې ورته موږ وایو، ماشوم سنتول، دا به په دې رومیانو ډېر بد لګېده. دی په دې پوه شي چې هلکه دا کوم شی په دې خلکو بد لګي چې دا شی ورته معاف کړي چې دا هلکه دا پکې نشته، نو بل دا خلک به ورته ټول راشي. نو هغه وایي چې دا د ختنې دا رواج دا هم غلط دی، دا په د یهودیانو کې هم غلط رواج. ابتدا کې خو د عیسی علیه السلام چې کوم منونکي وو، هغې خو د پولس ډېر سخت مخالفت وکړو. خو مسله دا وه چې د پولس ملګري ډېر زیات شو، هغه سره عوامي زور ډېر زیات شو. عوامي زور ورسره ځکه زیات شي چې هغه د عوامو د مزاج خبرې کولې. نن هم د خلکو په مزغو کې دا خبره را شیطان ناست دی چې صحیح لیډر او غټ لیډر هغه دی چې د عوامو روح ته وګوري، د عوامو د مزاج ته وګوري. د عوام په کومه خبره ډېر زیات خوشحالېږي، نو که عوام په غلطه خبره هم خوشحالېږي، نو دی هم هغه غلطه خبره وکړي. یاره موږ عوامو ته ګورو، موږ لیډران یو. نو ته لیډر شوې که داسې ګیدړ شوې؟ لیډر خو دې ته وایي چې د قوم رهنمایي وکړي، او ته خو په قوم ورپسې شوې، نو ته خو مقتدي شوې، ته خو امام نه شوې. امامان خو دا خلک شو. لیډر خو دې ته وایي چې که قوم په غلطه لاره روان وي، نو ته سمې لارې ته راواړوه، ای ته ووایه دا غلطه ده. دی وایي نه، وایي بیا خلک زما نه ملګري کېږي. نو مې پته ولګېده چې ستا اصل کې دې کې کار نه دی، تا نه اسلام سره کار دی او نه د کفر سره کار دی او نه د بل څه سره کار شته. ته هم صرف به ځان مشهورول غواړې. نو بس څوک ته ځان نه مشهورولو لپاره څه کوي او څه کوي، خو ته دا کار کوې، نو لیډر خو ته نه شو. نو پولس دا کار. نو د عیسی علیه السلام حواریینو د هغه ډېره زیاته مقابله وکړه، خو آخر کار داسې وشوه چې د هغه د عوامو د ریلې په مقابله کې او د عوامو د اکثریت په مقابله کې د هغه یو هم نه چلېده. 300 کاله پورې تقریبا دا کشمکش داسې جاري و. دې کشمکش کې اصل فرقه د عیسایت چې کومه وه،
نظاری چې ورته وي نظاری یا نصیریین دا یو داسې فرقه وه چې دا بالکل پر خپل اصل حق باندې وه او دا نجاشي چې دی اسحما بن ابجر دا هم د هغې فرقې سره د تعلق د هغې وجې نه هغه ته دی خبره سره سوال پیدا نه شو چې دا نبي علیه صلات وسلام چې کوم تعلیمات دي دا جوړ چې ته بل دین دی او دا مونږ دا چې ته بل دین دی هغه په هغه اصل دین قایم و نه هغه په دې باندې خوښه هغه دا نه وایي چې دا چې ته بل دین راغی هغه وایي دا هماغه دین دی او قرآن هم په هغې باندې ګواه دی وما لنا الا نؤمن ما جاءنا من البينات ونطمع ان يغفر لنا خطايانا نو دا نظاری فرقه چې کومه وه چې دا د عیسی علیه الصلات وسلام د دې قایله وه چې عیسی علیه الصلات وسلام د الله تعالی بنده دی دا د پانسۍ خبرې بې ځایه فضول دي عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته خېجولی دی او دا د کفارې عقیدې دا د تسلیس عقیدې چې خدای دریم دی او یوم دی اب او ابن او روح القدس وجود حیات او علم دا دې فلسفه ده وایي په لاهوت کې دا درې واړه یو دي او ښکته بیا دا درې واړه جدا جدا دي نو دریم دی او یو هم دی داسې ګورک دنده غونته کې د په دې فلسفه څوک نه پوهېږي داسې هغه په خپله نه پوهېږي نو په خپله نه پوهېږي چې اب هم دی ابن هم دی روح القدس هم دی اب څه ته وایي اب معنا وجود ابن معنا څه حیات روح القدس معنا څه علم و دا اقانیم دي دا دغې استه اقنوم معنا اصل درې اصله دي نو دا درې اصله په حقیقت کې یو دي په لاهوت کې یو دي ښکته بیا دا جدا جدا دي دا یوم دی او دریم دی خدای یوم دی او خدای دریم دی نعوذ بالله من ذلک درې یو دی او یو درې دا فلسفې دغه نظریانو نه منل څلورمه صدۍ چې کله شروع شوه نو په هغې کې د خلکو د ډېر لوی غالب اکثریت حاصل شو د پولس ملګرو ته او د هغې نه بعد تیودوسیس چې ورته وایي د عربو کې تیزوسیس لیکلی دی تیودوسیس دی ولګېده د روم بادشاه او دی عیسائی شو او چې دی عیسائی شو نو بیا ظاهره خبره ده چې عیسائیت سرکاري مذهب شو په 325 عیسوي کې نیقیا ورته وایي د دې یو شرعي کونسل و لکه څنګه چې د علماو فقهي کونسل وي فقهي بورډونه وي اسلامي نظریاتي کونسل دی زموږ په پاکستان کې په نورو ځایونو کې فقهي بورډونه دي شرعي بورډونه دي د عربو کې هیئة کبار العلماء دی نو داسې د دې عیسایانو د نیقیا یو کونسل په هغه کونسل کې دا فیصله وشوه د نبي علیه صلات وسلام نه ډېره مخکې چې دا به د عیسائیت سرکاری عقیده به د عیسایانو دایي چې خدایان به درې خدای هم خدای دی روح القدس هم خدای دی او عیسی علیه الصلات وسلام هم د خدای سره په خدایۍ کې شریک دی او حضرت مریم علیه السلام ته پکې وی چې دا د خدای نعوذ بالله مور ده ما در خدا لفظ ورته وی باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې چې کوم رومیان راغلي د هغې په جنډه باندې د حضرت مریم تصویر لګېدلی او د دې تصویر بنیاد هم دغه یا اوس چې په دې عیسایانو ګرجو ته به تاسو جوړلی د پاکستان کې خو نه یم تللی خو برطانیه کې تللی یم ګرجو ته ګرجه کې یو پروګرام وایي چې مونږ بللي وو نو هلته چې مې وکتل نو هغه تصویر یې لیکلی او حضرت مریم تصویر جوړ کړی او ماشوم یې په غېږ کې نیولی دا هغې ته باقاعده سجده لګي دا بتپرست دا نو دا تصویرونه دا د نیقیا د کونسل دې نه بعد بیا هغې یو بله طریقه اختیار کړه چې د اناجیلو خو مختلف قسمه انجیلونه تقریبا 70 خواوشاته انجیلونه رسېدلي نو انجیل خو الله تعالی یو نازل کړی انجیل خو الله تعالی یو نازل کړی دا خلک په دې باندې حیران شو چې دا انجیل کې به اوس کوم انجیلي نو کوم اناجیلو کې په کومې اناجیلو کې چې د دې خبرې تذکره وه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده او د الله تعالی رسول دی نو هغه انجیلونه خو دې خود به خود وایي چې دا خو پکې نه دي لکه یو پایې کې انجیل برناباس دا تعالی ما راوړی هغې اردو ترجمه انجیل برناباس دی انجیل برناباس کې حقیقت کې یو خو د محمد صلی الله علیه وسلم نوم هم دی او دویم دا چې په دې کې دام دي چې عیسی علیه السلام تعلیمات دا دي چې زه د الله تعالی بنده یم زه د خدای سره په خدایۍ کې شریک نه یم دا خو په پولس باندې ردم کړی په دې کې خو د پولس د ګمراهۍ خبرې نشته چې دا پولس ګمراه دی او د خلک ګمراه کړي هغه عبارت زه تاته ویم نو دا دوه اهم کارونه وشو یو دا چې د تسلیس عقیده چې کومه ده
دا د عیسایت بنیادی عقیده شو. دا خبر د ستا په ذهن کې ناشته نو ته به د سورۃ کهف په هغه آیات باندې پوهېږي چې قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نو خلک موږ ته وایي چې نه وګوره ته غلبوا على امرهم ولنتخذن عليهم مسجدا، موږ بدل د جمعه جوړ کړو. د جمعه جوړول خو د خو خلکو خبره وه، دا د خو خلکو خبره نه وه. غلبوا على امرهم نه مراد هلته سرکاري گویا کې دا سرکاري سټیټمنټ و، دا د وزارت داخله او د وزارت قانون سټیټمنټ و. په جدید اصطلاح کې ورته سټیټمنټ د وزارت خارجه سټیټمنټ. نو دا د وزارت داخله او د وزارت قانون سټیټمنټ چې لنتخذن عليهم مسجدا. ځکه دا سرکاري عقیده خو تسلیس و، سرکاري عقیده تسلیس. نو دینه بعد بیا شي چلو شو مسله دې تراله چې د حرام او د حلال د پابندۍ نه خلک آزاد کړو. ګڼه جوړه شوه د پولیس عقیده چې دا بنیادي عقیده شو د عیسایت. بیا داسې راتله چې کوم نیکان خلک وو، صالحان خلک وو، هغوی چې وکتل نو هغوی چار چاپېره حکومت هم مخالف دی، عوام هم مخالف دي، نو هغوی دوه طریقې اختیار کړه. یو طریقه خو یې دا اختیار کړه چې هغوی هم د دې اکثریت نه مرعوب شو ویرېدل. نو د هغوی په دې عقایدو کې په خپله هم خرابی راغله.